لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سلام پستر لارخود خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم فیاض الدین او تاسو ګورئ د دین فطرت خپرونه. ګرانو کتونکو، الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي چې اے مؤمنانو تقوا اختیار کړئ. او د تقوا مفهوم څه دی؟ دې ته که موږ غور وکړو د دین واحده ډېرې مطالبې کړي دي، په هغه مطالبو کې بار بار چې کومه مطالبه کړې شوې ده هغه دا چې ای مؤمنانو ای انسانانو تاسو تقوا اختیار کړئ. د قرآن مجید په هره صفحه باندې دا الفاظ ملاویږي. د بده مرغه چې موږ ټولنې ته وګورو نو په ټولنه کې د دې متعلق چې کوم مزاج جوړ شوی دی هغه داسې جوړ شوی چې دا مفهوم ډېر زیات محدود کړی شوی دی. مثال په تور باندې یو کس حج کوي، مثال په تور باندې یو کس زکات ورکوي، روژه نیسي، نو موږ دا وایو چې دا تقواداره دی. او بیا داسې قسمه رویه هم ملاویږي یو کس په پردي پلاټ باندې به فرض کا قبضه کړي وي، دې ته څوک دا نه وایي چې دا د تقوا خلاف کار یې کړی دی. یو کس په رونګ سایډ باندې روان دی، څوک دا نه وایي چې دا د تقوا خلاف کار یې کړی دی. حال دا دی دا د تقوا خلاف کار دی. کنزل کول، بد رد ویل، دا ټول د تقوا خلاف کار دی. یو بل انسان وجل دا د تقوا خلاف کار دی. د خبرې مطلب مې دا دی چې تقوا دا مفهوم مونږه انسانانو زمونږ په دې ټولنه کې ډېر زیات محدود کړی شوی دی. حال دا چې دې مفهوم ډېر زیات وسیع دی. مثال په تور باندې ته ګند نه غورځې، بې ځایه ګند ته نه غورځې، دا ته تقوادار یې. ته دروغ نه وې، ته تقوادار یې. ستا غم خادي د سنت مطابق ته تقوادار یې. ته چاله تکلیف نه ورکې، ته تقوادار یې. ته چې کله خبرې کې کلام کې نو پای کې حسن وي، وقولو للناس حسنا باندې عمل کې ته تقوادار یې. ته په منبر باندې حق وینا کې ته تقوادار یې. دغه رنګ حج پتا کې تبدیلی راولي ته تقوادار یې. نو دا هغه ډېر زیات جور مفهوم دی، خو د بده مرغه د دې محدود ډېر زیات مختصر کړی شوی دی چې داسې نه ده پکار. راځو په دې باندې به انشاءالله علمي بحث کوو. اول د خپلو انالیستو تاسو سره تعارف کوم. زموږ لومبنی انالیست هغه دی ډاکټر مفتی اسرار مجاهد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جی؟ الحمدلله. بخیر راغلی. الحمدلله. زمونږ دویم انالیست هغه دی مولانا عبدالمجیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مولانا صاحب خیر دی؟ الله فضل خیریت دی؟ احسان دی، مهرباني. آغاز به مونږ د مفتی ډاکټر اسرار مجاهد صاحب نه کوو. مفتی صاحب د تقوا مفهوم ډېر زیات وسیع دی، خو مونږ د بده مرغه د تقوا د مفهوم څه خاص کارونو دپاره پورې محدود کړی دی او د هغې نه بار نه وځو. څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ډیره مننه فیاض الدین صاحب ستاسو. یقینا قرآن عظیم الشان د تقوا چې کوم یو فلسفه یا یو مرکزی خیال موږ ته وړاندې کړی دی هغه یو همگیر خیال دی. او تقوا یو دا شانتې اسلامی تعبیر دی یا اسلامی وصف دی چې دا ستا انفرادي ژوند او اجتماعي ژوند ټولو ته رهنمایي هم فراهم کوي. او دا ټول د دې لاندې که د دې په رڼا کې تیر کړی شي نو بیا د انسان انفرادي ژوند هم مفید وي او اجتماعي ژوند هم بیا د اسلام د تعلیماتو مطابق وي. بدقسمتي دا ده چې مونږ د تقوا مفهوم تر عباداتو تر حده پورې محدود کړی دی، حالانکه دا شانتې نه ده. تقوا به د انسان په انفرادي ژوند کې هم ښکاري او په ریاستي ژوند کې به هم ښکاري. دا تقوا هغه وسیع مفهوم دی چې په کم ټایم کې دا غلطۍ د مسلمان نه وشو په دې تعبیر اغستو کې چې د تقوا او د الله نه د خوف او د یرې چې کم یو کانسیپټ دی هغه صرف په عباداتو پورې یا په مسجد پورې محدود دی یا د هغه څه ظاهري مراسمو سره تعلق دی، نو د هغې سره بیا په اسلامي معاشره کې بګاړ وجود ته راغلی دی. لکه دا سیز د تاریخ حصه ده. په عباسي دور کې چې کله دا فتنې وجود ته راغلې، غټه فتنه پکې یوه دا هم وه چې د تقوا مفهوم ډېر محدود کړی شولو. په هغې ټایم کې تقوا صرف ظاهري مراسمو ته او ظاهري چې کوم شباهت دی د اسلام مطابق یې کړلو چې ګیره پرېږده او کپړې وساته. ایګزیکټلی ظاهر پرستي چې ستا اپیرنس صرف د اسلام وي او معاملات شو یا اخلاقیات شو یا چې هلته کې کم روزګار شو یا ریاستی امور شو، په هغې کې د تقوا جلګ غیب شو
او په دې ظاهر پرستۍ کې تقوا ښکاره شوله نو هغه دور بیا د فتنو والا دور جوړ شو که دا ټایم مونږه دا کرنٹ لایف مونږ په هماغه عباسي دور باندې مونږ هغه کو قیاس کو یا د هغې سره موازنه وکړو تقابل وکړو نو سیم همدغه شانتې ده دلته کې خو مونږه ظاهر پرستۍ لحاظ سره په اسلام باندې ډېر زیات مهین یو د اسلام سره په والهانه محبت کې مونږ د بل کس وژلو نه هم دریغ نه کوو لیکن خپل نفس د اسلام او د قرآن په مینه کې نه وژنم خپل نفس نه وژنم حالانکه اسلام تقوا دې ته ویلې ده چې ته په خپل نفس باندې خپه کېږدې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکن هواه تبعا لما جئت به په تاسو کې یو تن په هغې پورې تقوادار نشي جوړېدلی مؤمن نشي جوړېدلی چې په څو پورې د خپل نفس خواهشات دا د دې چې کم چاهت دی دا د اسلام لاندې نه وي ساتلی نو موږ خو دا چاهت د اسلام لاندې ساتلو ته تیار نه یو دا پې بره ساتو کله چې زمونږ معاملات دا شان راشي خپله ذاتي غوسه را باندې راشي نو بیا زما اسلام ډېر شاته پاتې شي او دې ډېرې لکه ذاتي معاملات یا ذاتي مفاد دنیاوي مفاد زما مخې ته ودرېږي نو بیا زما د تقوا امتحان شروع شي چې اوس ما ته اسلام محترم دی او که ذاتي مفاد راته محترم دی حالانکه په ذاتي مفاد باندې خپه کېښودل تقوا ده که هغه په هر یو حیثیت کې راشي ستا د خپلې خور سره معامله راغلله نو دلته کې اوس د هغې یو جینون حق دی نو دې ټایم کې تا ته ذاتي مفاد دا وایي چې یاره دا پلاټ خو د خور دی او د روډ په غاړه دی دا خو اوس په کروڑونو کې دی نو ستا امتحان شروع شو که ستا په ظاهره باندې ګیره هم نشته دی او د خور حق ته سرنډر شولې ته متقي ته متقي بیا یا ستا د خپل د تره زوی سره لانجه راغلی یو پټی دی د هغې کرونده ډېره ښه ده او تا ته پته لګي چې دا په جینون کې د هغې حق کېږي د هغې حق ته تا ځان سرنډر کو په خپل نفس دی په خپل خواهش دی خپه کېښوله په ظاهره باندې تا په دین کې وخت نه وي لګولی په تا د ظاهري هغه شکل و صورت د اسلام والا نه وي خو ستا په زړه کې هغه ایمان مطلوب ایمان شته دی چې کوم مطلوب ایمان قرآن موږ ته ښودلی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته نو چې کله په دې انداز سره مونږ اسلام وپېژنو دا شعوري طور باندې پېژنګلو ده نو بیا زمونږ ژوند کې هم تقوا راشي بیا به همدغه شانتې معاشرت کې هم تقوا راشي او که چېرته کې مونږ په دې لحاظ سره تقوا نه ډیفاین کوو یا تقوا اخلو نه نو بیا خو دا مړي بم کیږي خویاندو درونو تعلقات بم کټ کیږي مسلمان معاشره ده خو په تګ راتګ به هم رشتې به هم کټ کېږي ځکه چې ما تقوا نه راپېژندلې زه ظاهر پرستۍ پسې نښتی یم زه صرف منځونو ته اسلام ویم حج عمرو ته یقین وکړه دا زه تاسو د نیر پاسټ مثال در کوم د سکه رور او خور یو معامله زما مخې ته راغلله دا زه تاسو ته بالکل هفته لس ورځې مخکې مثال در کوم د هغې خور په دې رور باندې جایز حق دی د مور او پلار د میراث والا ټیک شوه او د هغې خورې د زوی واده دی چې روره زما ستا سره دا حق کېږي دا حق راکړي چې زوی واده وکړم خو نه کوي هغه خور جاړي هم فریاد هم کوي قرضونه یې وکړل وغیره وغیره خو د زوی واده یې وکړلو او همدغه رور یې په پیرنۍ روژه باندې عمرې ته روان دی دا وایي چې زه عبادت نفل له روان دی فرض یې پرېښود ګوره د خور حق نه ورکوي جایز حق نه ورکوي په هغې باندې قابض شوی دی او په یکم رمضان باندې عمرې ته روان دی دا هغه سطحي مزاج دی د پرهیزګارۍ د تقوا په دې باندې نه زمونږ سوسایټي بدلیږي نه پې زما قبر بدلیږي نه پې زما د آخرت هغه انجام بدلیږي نو په دې انداز سره پېژنګلو د تقوا ډېره مهمه ده باید چې بیان کړی شي ډېر بهترین راځو به اوس مولانا عبدالمجیب صاحب سره عبدالمجیب صاحب مونځ سره تقوا پیدا کېږي قرآن مونږ ته دا ویلي دي چې دا د منکراتو نه انسان منې کوي او ښه کارونو ته د مونځ ترغیب ورکوي خو څه وجه ده چې مونځ مونږ کوو جوماتونه ډک وي خو د هغې نه باوجود هم په مونږ کې تقوا نه پیدا کېږي اصل کې څنګه چې تاسو ویلې قرآن کې الله تعالی په خپله فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر یقینا دا مونځ چې کوم دی نو دا د بې حیایۍ نه او د منکراتو نه د هغې نه انسان منې کوي او ضروري خبره ده چې مونځ څوک کوي نو هغه مسلمان وي نو مسلمان ترې نه منې کوي مسلمان ته نه منې کوي که نه اوس معاشره کې چې مونږ وګورو نو مونږ خو ځان ته مسلمانان وایو ټول الحمدلله چې منځونه هم کېږي جوماتونو کې حجونه هم کېږي عمرې له هم خلک ځي څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه مفتي صاحب ویلې
نو دا څیزونه کیږي خو بدلون نه راولي. نو د هغې وجه همدغه ده چې په حقیقي معنو کې چې څنګه مونږ تقوا نه پېژندلې دغه رنګ په حقیقي معنو کې مونږ مونځ نه پېژندلې. مونځ ګوره مونځ ته په روایت کې که مونږ وګورو نو حدیث کې مونځ ته الصلاة عماد الدین ویلی شوي دي. مونځ چې دی نو دا د دین ستن ده. او ګوره بیا دا هم ویلي شوي دي په روایت کې راځي چې من اقامها فقد اقام الدین. چا چې مونځ قایم کړو نو دین قایم. اوس وګورئ که مونږ سوچ وکړو نو په لکونو خلکه مونځونه کوي او دین نه قایمېږي، دین نړېږي ورته واره. ښه سوال دی. ګوره په روایت کې خدا راځي چې من ترکها فقد هدم الدین. چا چې پرېښود نو دین یې ونړاو، دین یې خراب. دلته خو خلک مونځ کوي او د هغې باوجود دین نه قایمېږي. دین نعوذ بالله یا زه به داسې ووایم چې په زوال کې روان دی زمونږ د عملونو په وجه سره. نو هغه د مونځ اصل کم روح چې دی د هغې مطابق مونځ نه کېږي. مونځ زمانه مطالبه کوي چې په ما کې تقوا راشي. مونځ زمانه مطالبه کوي چې په ما کې توحید راشي. بالکل. اوس زمونږ خلک مونځونه هم کوي او توحید پکې نشته دی، د الله وحدانیت پکې نشته دی، او مونځ ټول توحید دی. مونځ کې که مونږ وګورو نو ګوره ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص د یو الله د عبادت او د هغه نه د استعانت تصور دی. اوس مسلمان د دې نه خبر نه دی چې د یو الله عبادت او د یو الله نه استعانت دا څه طریقې سره پکار دی او د دې اصل څه دی. دی د مونځ هم کوي او د الله نه سوا د غیر الله نه مدد هم غواړي، د غیر الله په عبادت کې هم دی لګیا دی، مشغول دی. نو هغه مونځ په ده کې تبدیلي نه راولي. دی د فحاشۍ نه چې دی نو هغه به څنګه مني شي چې دی د الله په وحدانیت باندې بیسیکلي پوه نه دی. مونځ خو د الله د وحدانیت اظهار دی. نو چې دی په دې پوه شو نو په ده کې به هغه تبدیلي به راشي او تقوا به پکې راشي. دغه رنګ د مونځ چې کوم دی نو هغه به د تقوا یوازې مونځ نه د هر عبادت تصور چې کوم دی نو هغه په انسان کې تقوا را پیدا کېدل دي. لکه رمضان را روان دی، دغه رنګ روژه ده، د هغې څومره عبادات چې په قرآن کې الله تعالی مونږ ته د هغې ذکر کړی دی نو د هغې مقصد دا دی چې لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي. نو چې تر څو پورې دا څیزونه نه وي، بنیادي څیزونو کې هغه کمې راشي، نو بیا به په انسان کې چې کوم دی نو هغه تقوا به هم نه راځي. او د مونځ باوجود به د مونځ کېدو باوجود به په مسلمانانو کې نه هغه د فحاشۍ داسې رسم کې دا مونځ تللی دی. رسم کې ګوره صرف هغه اوټک بیټک دی، عادت دی. په معاشره کې که زه مونځ له نړم خلک به وایي دا بېلمازه دی، خلک به وایي دا مونځ نه کوي. دا د دې تصور کې داسې قسم زه تاسو ته د خپلو لیدلو یو واقعه وایم چې هغه د دې وجې نه به مانځله ته هغه وایي چې یاره داسې خلک هم شته دي چې بالفرض که که زه مونځ له لاره نړ شم نو بل ورباندې څه فتوا ولګوي چې بهی دا خو مونځ نه کوي او دا چې کوم دی نو دې نو خبره دم دغسې. خو هغه چې که مونځ کوو نو هغه په دې وجه نه کوو چې مونځ په هغه باندې فرض د فرضیت په وجه سره، بلکې د دې وجې نه چې ما موله وګوري، ما مفتي صاحب وګوري، ما خلک وګوري، نو سبا به زما جنازې لم راځي او سبا به ما مړی جمدي کړي او ما به مطلب دا دی چې لکه نو داسې په معاشره کې عموم خلک شته دي. نو چې کله هر یو شي د ریا تصور په هغې کې راشي. تاسو دې باندې خبر وکړئ، تاسو یو روایت پیش کړ چې د الصلاة عماد الدین که نه د دین دا ستن شوه، پیلر شو. نو اوس فرض کا اوس په دین کې دا فرض دی چې خور له به ته حق ورکړې، دا دین دی. بالکل دین دی. اوس چې دغه صلات عماد الدین نو چې فرض کا هغه هلته مونځ کوي نو دلته خو دا نه ورکړي کېږي، دا خو دین نه شو. همدقه چې د مونځ په مونځ باندې د ده یقین راغی، د ده ایمان راغی او حقیقي معنو ته د ده مونځ د ده ذهن ته او د ده زړه ته ورښکته شو. نو که څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه نو چې ده سره د خور حق دی نو دی به د خور حق ورکوي، د هغې نه پس به عمرې لځي. دی به دا نه کوي چې د خور حق خو دې ور نه کي او عمرې لري دی لاړ شي. د لورو د خورو د ښځې حقوق د معاشرې حقوق د دې ادا نه کي او دې تصور وکړي چې زه چې کوم دی نو په تقوا باندې یم او زه چې دی نو خو یو ښه مسلمان یم، نو دا تصور به خود غلطیږي. دې مونځ خو دې کوي او دې چې دی نو بل وجني دی لګیا دی او دې مونځ هم کوي، نو دې د مونځ د حقیقت نه خبر نه دی. دی د مونځ دین قایمولو باندې خو دی عمل نه کوي، دین نړولو باندې دی لګیا. یتیم رټي، یتیم له چې کوم دی نو ګوره د یتیم سره امداد کول او د هغه خیر ښېګړه لټول خو ډېره غټه خبره ده. هغه په مال قبضه کوي،
یتیم په مال د یتیم په مال باندې قبضې لګیا دي هغه کیږي او کړي دي خلکو او موجوده تور باندې د هغې مثالونه بېشماره موجود دي. نو دا سړی که ډېر منځونه کوي نو دا مونځ به دې د هغه عذاب نه بچ کړي چې د یتیم د مال په خوړو په صورت کې د ده په ګېډه کې پروت دی او د په هغې باندې قبضه کړې ده. د خور د مال په قبضه په شکل کې د ده سره هغه موجود دی او دی یې نه ورکوي. دی یې دعوه کوي که نه چې په ما کې شرک نشته. دی یې دعوه کوي چې زه موحد یم ځکه ډېر خلک داسې د موحدین نو د قبیلې نه ځان شماري او هغوی ځان چې کوم دی نو ډېر په متقیانو کې ګڼي. ډېر لږ ستاسو خبره کټ کوم بیا خو چې کم لکه ګوره دا کس مونځ هم کوي او دغلته د خور له حق نه ورکوي نو ده خو د مذهبي د ده چې کوم مذهب تصور دی نو هغې کوم خرابې دی بیا نو دی پې پوه هم نه دی اصل کې که نه په بنیادي دی په بنیادي څیز پوه نه دی او ده ته دا اړه نیکي ښکاري نه چې د خور حصه ګینې عموم ورکول ده ته دا ښکاري چې د خور دی صرف په لوپټه دې پخلا کړه او د هغې د لکونو روپو مال دی واخېسته د لوپټې په شکل کې به هغه چې کوم دی نو مونږ پښتانه ورته تاسو خو نیکي یا د کزم چې نیکې په ځای دا دین ویل ورته پکار دا دین دی هغې سره خیرخواهي نه دا خو دین دی حکم الله دی حکم الله دی بالکل ایگزیکټلی همدغه خبره ده. ډېر ښکلی په لاره تلو باندې چې کله مونږ ګزران کوو سفر کوو یو نیم اټ په بایک وي هغه کو په ګاډي کې وي هغه کو پیدل وي کو په رکشه کې وي نو قرآن د دې امور رهنمایي کړې ده مونږ ته پته لګي او په هغې کې ویلي چې تاسو تقوا دې کوم اختیار کې څه نظر لرئ؟ بالکل همدا شانتي ګوره دین اسلام ته د دین اصطلاح چې استعمالیږي نو دا د دې وجې نه استعمالیږي چې د ژوند په هر اړخ کې موږ ته اسلام رهنمایي را کړې ده. دا چې کم چال ډال شو یا تګ را تګ شو په لار باندې مزل شو په دې کې هم اسلام موږ ته د تقوا والا یو عنصر یو ایلیمنٹ ښودلی دی. قرآن عظیم الشان دا خبره موږ ته څرګندوي وقولو للناس حسنا یعنی تقوا به ستا صرف په عبادت پورې محدوده نه وي ستا رویه به هم د تقوا نه ډکه وي ستا طرز گفتار به هم د تقوا والا وي د مسلمان والا به وي او د اسلام نمایندګي به ستا په چال ډال په طرز کلام کې او ستا په رویه کې هم نمودار وي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاۃ والسلام د رویې هغه انداز ته هم نیکي ویلې ده په یو حدیث کې. رویې ته ګوره ته جومات ته هم لا نړې تا اودس هم ونه کو تا په لاس کې تسبیح هم راوچتې نه کړلې خو ستا رویه کې پوزیټیویټي وه اسلام دې ته نیکي ویلې ده. ان من الحسنات ان تلقى اخاک بوجه طلق یقینا دا هم نیکي ده چې ته یو ورور سره ملاویږي تندی دې روښانه وي کلاو تندي باندې ملاو شوې په خندا پیشانۍ سره ملاو شولې په دې کې نه تا اودس وکړلو نه دې ذکر اذکار وکړله نه دې بل دا شانتې هغه خو ستا رویه د اسلام د مزاج مطابق شوله نو نبي علیه الصلاۃ والسلام ان من الحسنات بېشکه دا هم نیکي ده. او د دې نه برعکس که مونږ وګورو نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو بل انداز کې هم موږ د ګوره په تګ راتګ کې او په سفر کې یا په چال ډال کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خبره هم نیکي ده اماطة الاذى عن الطریق صدقه یعنی د لارې نه تکلیف دی سیز اوچتول هم تقوا ده صدقه ده نیکي ده دا اصل اسلامي مزاج دی. که چېرته کې دا مزاج اختیار کړی شي نو زمونږ معاشرت دا ورځ لرې نه ده چې دا به ډېر خوبصورت شي ښایسته به شي او د آرامدی به شي. بدقسمتي دا ده چې په دې انداز باندې مونږ سوچ نه کوو بلکې دا چې کوم حدیث ما تاسو ته کوټ کړو اماطة الاذى عن الطریق صدقه د دې په تشریح کې ډېر لوی محدث تیر شوی دی امام نووي رحمه الله فرمایي هغه فرمایي وایي دې حدیث نه دا خبره مونږ ته بالکل څرګنده شوله چې د تقوا تعلق صرف د عبادت سره او د ظاهري مراسمو سره نه دی. تقوا ستا په معاشرت کې هم پرته ده په ګډ کې پرته ده خو صرف هغه تقوا اختیارول پکار دي. یعنی چې تا کې دا یو احساس پیدا شو چې دا لار د چا لپاره تکلیف والا ده او دا تکلیف زه لرې کړمه ته بیا متقي ته د اسلام په اصل مزاج باندې پوه شوې. زموږ خو قرآن عظیم الشان دومره رهنمایي کړې ده قرآن عظیم الشان موږ ته فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا دا څومره بهترینه تقوا موږ ته قرآن ښودلې ده چې په ځمکه باندې په تکبر سره چال ډال مه کوه تکبر سره مه ګرځه. دا آیت که زه د دې ټایم سره لږ شانتې ریلیونټ کما ریلیونسي پیدا کو نو ولا تمشي فی الارض مرحا
ته اوور سپیډینګ مکوه، بهترین ته هغه مکوه، ته ون ویلینګ مکوه، ته ون ویلینګ مکوه، غلط اورټیک مکوه، غلط اورټیک مکوه. موږ وګورو دا تقوا په چا کې شته دی؟ د قرآن د دې آیت په رڼا کې کومه فلسفه موږ ته میلاویږي، دا تقوا نشته دی. بالکل نشته. که د دې انداز والا د قرآن دا رهنمایي مونږه په دې چال ډال کې اختیار کړله، زموږ ژوند به ډېر ښایسته شي. روژه را روانه ده، مونږ ټوله ورځ روژه ونیسو، نهره او تنده تیره کو، په مازدیګر کې زموږ د تقوا امتحان شروع شي چې کله زما روژه، زما تنده، زما لوږه پیک ته ورسیږي، نو زما د تقوا امتحان شروع شو چې زه اوس الله څومره په دې عبادت باندې راضي کوم. مونږ په دې مازدیګر کې خو زمونږ دا چې کوم صورتحال د معاشري وي، خاص کر د مازدیګر نه جګړو ته لاړ شي. او بدقسمتي دا ده چې زمونږ یو مزاج دا جوړ شوی دی چې خلک په دې مازدیګري کې چوکونو ته د دې لپاره وځي چې راځه څه به وګورو، څه لانجې مانجې نه محظوظه شو، ټایم پې پاس شو. د مسلمان جګړې دوی ته یو لذت ورکوي، انټرټینمنټ یو ذریعه جوړه شوې ده. نو دا څیزونه په دې تناظر سره سټډي کول او په دې باندې غور کول په حیثیت مسلمان، دا د تقوا د مفهوم تقاضا هم ده. او چې کله پې بیا مونږ پوه شو نو بیا د هغې مطابق ژوند تېرول ډېر زیات آسان شي. ټیک، ډېر ښکلی. مولانا مجیب صاحب، تاسو په دې باندې خبرې هم کړې، مذهبي شعور چې کله نه وي نو دی بیا یو څو څیزونه سپیسیفیک څیزونه ګوري، وایي چې په دې ما باندې په دې به ما خدای بخي، نو تاسو ته نه لګي. او بیا دا هم وایي چې زه که مړ شوم همدغه کس چې قبضه یې کړې ده، ناجایزه په ځمکه قبضه کړې ده، یا مطلب دا دی چې نور غلط کارونه کوي د تقوا نه خلاف، او دی دا وایي که زه مړ شوم نو سترګې مې پټې کړې نو بس بیا جنت دی. تاسو ته نه لګي چې دی په یو خام خیالۍ کې پروت دی، په دې فکر باندې تنقید پکار دی؟ اصل کې که مونږ وګورو نو په دې ځای کې به زه ووایم چې زمونږ د مذهبي طبقې چې کوم مشران دي، ضرور هغوی د یو روایت نه نسبتا خلک چې دی نو په داسې اړخ روان کړي دي چې د هغوی نه یې د عمل کولو هغه یعنی اثر یې اخیستی دی، هغې یې د عمل کولو نه بس لرې کړي دي. او هغه دا دی چې بس چا لا اله الا الله ووایي نو بس دی به جنت ته ځي. او دغه روایت چې دی نو هغه بیانیږي او د هغې په بنیاد باندې بس خلک وایي چې کلمه خو مونږ ویلې ده، نو کلمې ویلې ده او قتل کوي، کلمې ویلې ده او دی چې کوم دی زنا کوي، کلمې ویلې ده او دی سود کوي، کلمې ویلې ده او پردی حق خوري، کلمې ویلې ده او دی څنګه چې دا دوی دا ماینر څیزونه دي، ون ویلینګ او دا څیزونه دا خو به چې قتل کوي یو سړی، پرده لور خور حق نه ورکوي، سود کوي. نو ته سوچ وکړه چې لکه دا څیزونه به بیا د هغه په نظر کې او په هغه کې به څه راشي. نو ګورې کلمه ویلو سره به دی جنت ته ځي، خو هغې سره یو روایت مطلب پوره واضح، هغې مطلب دا دی چې من قال لا اله الا الله اعلم دخل الجنة. یوازې دا نه دي چې قال لا اله الا الله، چا چې لا اله الا الله ووایي او د په دې ځان پوه کړه نو دی جنت ته داخل شو، دی به جنت ته داخل شي. نو د لا اله الا الله کومې تقاضي دي چې د الله نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته دي، نو چې په حقیقي معنو کې دی د الله نه سوا بل هیڅوک هم د عبادت لایق ونه ګوري، او صرف د یو الله عبادت او بندګي دی په اصل معنو کې وکړي. او بیا محمد رسول الله چې د هغه اخرنی نبی دی، خاتم النبیین دی، هغه کم دین راوړی دی، کم شریعت یې راوړی دی، نو دی هغه دین په حقیقي معنو کې خپل کړي نو دی به اله جنت ته ځي. داسې خو نه ده چې صرف په دې الفاظو ویلو سره به دی جنت ته راشي. که په دې الفاظو ویلو سره جنت ته تلل وي نو ابو جهل ته څه ګرانه وه چې دا الفاظ یې ویلي وو، هغه د دې الفاظو په معنی باندې پوهېده چې که چېرې ما لا اله الا الله ووایي نو د دې کوم تقاضي دي هغه پوره کول ګران دي. په هغې کې به زما د تمامو الهه او باطله چې کوم دی نو د هغې رد دی، په هغې کې زما د خپل نفس هم رد دی. ځکه چې په قرآن کې دا هم راځي افرأیت من اتخذ الهه هوا، ته هغه کس ته ګورې چې د خپل نفس نه خواهش نه اله جوړ کړی دی. نو چې یو سړی د خپل نفس نه اله جوړ کړي دي، د خپل نفس مني او د الله نه مني، د خپل نفس مني او د نبی طریقه دی نه اختیاروي، نو دا دین به خود محدود کیږي. نو دی په دغه اصل حقیقت خدا ویلي چې ای ایمان والو ایمان تاسو راوړئ. بالکل، یا ایها الذین آمنوا آمینو،
ایمان هم دعوه خو کړې ده په خپل کې په حقیقي معنو کې ایمان راوړی. اوس د ایمان تقاضې پوره کړې. که چېرې د ایمان تقاضې پوره کول نه وي نو مونځ به ولې د مونځ ذکر به ولې راته صرف دا به راغلی و چې لا اله الا الله ووایې بس جنت ته به داخل شي. د روژې حکم به ولې راته ولې به د سحر نه واله تر د ماښامه پورې به خلکو لږه تېروله او دا روژه به یې ولې نیوه. دا جهاد چې کېده او دا مسلمانان پکې شهیدان کېدل نو دا د څه دپاره کېږي؟ دا خو د ادای کلمت الله دپاره په دې دین باندې چې ته پوه شې د دې موافق عمل کولو دپاره دا ټول څیزونه دي. نو دا ټول څیزونه چې ته اختیار کړې نو هله به جنت ته ځې. جنت ته تلل داسې څه اسان کار نه دی لکه څنګه چې د تقوا په مفهوم کې دوی بیان کړی چې تقوا چې دی نو ته په لارې باندې ته ځې غني دي یو خطرناک ځای دی یو وادي ده او ته په هغې کې ډېر په احتیاط سره ځې چې ته خوږ نه شې ته ونه غورځېږي د ستا په بدن پورې د ستا په جامو پورې په کپړو پورې غني ونه نښلي ته د هغې نه ځان بچ کې او ته روانې نو دغه تقوا ده. نو دغه رنګ چې ته په دین باندې په هر هغه څیز باندې عمل کې چې د کم الله او د هغه رسول حکم کړی دی او د هر هغه څیز نه ځان بچ کې چې د کم نه د هغوی د بچ کېدلو حکم کړی دی. نو دا تقوا ده او دا دین دی او دا په دین تلل دی او په دې کې کامیابي ده. ورنه که صرف په خولې باندې لا اله الا الله ویل شو نو بیا د دې نورو عملونو حیثیت اړه پاتې نه شو. بس سړی به لا اله الا الله وایي او جنت ته به راتلو بیا هغه سره چابي میلاو ده کنجي میلاو ده بس بیا خبره اسانه ده. ټیک ټیک ډېر ښکلی. مفتی صاحب څنګه چې مولانا صاحب فرمایل چې صرف د الفاظ په خولې باندې ویل نه دي د دې څه عملي تقاضي دي او د روایت حوالې هم ورکړه. د قرآن ته چې موږ ګورو نو بالکل د دوی دا خبره درسته معلومیږي چې عمل به کوې وعملو الصالحات امنو ونعملو الصالحات. نو موږ د قریب دور کې ګورو بلکې روزانه موږ ګورو په سوشل میډیا هم ګورو په پېښور کې موږ ګورو په پښتون ټولنه کې دې کې موږ ګورو سریعام په بازار کې به یو کس تماچه راوالي بل کس مړ کي نو تاسو موږ د دوی وایې دغه کس هم مسلمان دی د بل ځای نه دی راغلی. دا د تقوا والا خصلتونه دي دې باره کې څه وایې؟ زه خو په خپله په دې باندې ډېر سخت خفه کېږم. یقینا دا د دې دور المیه ده او زموږ خاص کر د پښتون معاشرې غټه بدبختي ده چې موږ د دې سره مخامخ یو. حالانکه زموږ په معاشره کې د دیندارۍ هغه ظاهري جلب ډېر زیات پروت دی لیکن بیا د عمل فقدان په ډېر په شدت سره زموږ په ژوند کې زموږ په معاشرت کې موجود دی. دا د ناحق قتل یا د قتل یا د وینې تویولو چې کوم دا ممانعت اسلام بیان کړی دی نو بل دین یا کوم شدت سره بل دین یا مذهب نه بیان کړی. دا چې کومه تاسو خبره وکړو چې په کم شدت سره بیان کړی دی دا شدت هم په سورة النساء یو آیت کې ډېر ښه قرآن هایلایټ کړی دی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وعذب الله علیه ولعنه وعد له. په دې آیت کې د الله چې کوم د انداز دی مفسرین د دې آیت په تناظر کې فرمایي چې د دې آیت کې چې الله کوم انداز اختیار کړی دی او کوم ملټیپل هغه سزاګانې الله ورولي دي 4-5 قسمه د دې آیت نه علاوه دا مزاج الله په بل آیت کې نه اختیار کړی د قتل دپاره چې څومره سخت مزاج اختیار کړی دی چې دې باندې لعنت دی او دا په جهنم کې وي او دا همیشه لپاره په جهنم کې وي او دې لپاره ما سخترین عذاب دا انداز. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها یعنی همیشه دا لږ یو سوال ذهن ته راځي چې مسلمان باره کې موږ دا اورو چې هغې نه بیا د ګناهونو هغه اثرات د جهنم په ذریعې سره اخوا چې دا به واپس راځي. د دې آیت په تفسیر کې ملا علي قاري رحمه الله یو جمله لیکلې ده و هغه د هغې خپل اجتهاد دی. هغه وایي چې الله رب العالمین وایي چې دا په جهنم کې همیشه پروت وي نو دا بیا وایي همیشه دی په دې کې احتمالات نشته دی او د دې لپاره زما وایي شرح صدر دی په دې خبره باندې چې کم کس بل مسلمان په ناحقه باندې وژني بل مسلمان وژني وایي د دې به هغه انجام د کفر په حالت کې کېږي دا د ایمان سره د دنیا نه تلی نشي د الله آیت دروغجن نشي کېدلی. الله وایي خالدا فیها دا پر جهنم کې همیشه پروت وي نو دا به د ایمان د ځان سره د دنیا نه یو نسی وایي د دې لپاره دا به بیا هغه ایلیجیبیلټي به فل فیل کړي که نه دا په کفر کې د دې هغه کېږي نو دا دومره بدترین. بلکې نبي علیه السلام وسلم په یو بل حدیث کې خو فرمایي اجتنبوا ځان وساتئ د هغه 7 تباهکن ګناهونو نه چې ستا آخرت عاقبت تباه کوي په هغې کې یو قتل ناحقه هم دی. اسلام موږ ته بار بار دا څیزونه هایلایټ کړي دي د قتل مسلم بلکې د یو کس ژوند بچ کولو ته د انسانیت ژوند ښودل شوی دی او یو کس وجل ټول انسانیت وجل
د دې اسلام نه علاوه خو بل مذهب یا دین دا سیز دومره په شدت سره بیان کړی هم نه دی، خو بدقسمتي دا په شدت سره وایلیشن د دې احکاماتو د مسلمان نه زیات څوک کوي هم نه، چې څومره اسلام دا سیز په شدت سره بیان کړی دی دومره په شدت سره مسلمان وایلیټ کوي، مخالفت وګوره پېښور کې څه کېږي، دا شاندې ورځ نشته چې قتل نه کېږي، په وړه خبره باندې قتل، په ځمکه باندې چې کوم څیز پاتې کېږي په دې دنیا کې زموږ نه، زما په سا پورې د هغې زما سره تعلق دی چې زه مړ شمه زما خپله ذاتي ځمکه زما نه پاتې شوله، چې زما څومره سرمایه ده زما نه پاتې شو پردی شوله، هغه بیا زما رشته دارانو کې تقسیمیږي، هغه ترکه ده، بیا ترکه ده، هغه ترکه ده، هغې ته اسلام ترکه ویلي دي. او زه د آخرت هغه چې کومه مستقله همیشه ژوند دی هغه په دې عرضي فایده باندې ځان له تباه کومه هلاک کومه، زه یم چې داسې کس نه خو بیوقوف کس شته دی نه. او تاسو دا وایي زه اکثر سوچ کوم چې داسې کس په اوده کېږي څنګه؟ ایگزیکټلی دا سړی حیران شي. دا یو بدقسمتي ده، بدقسمتي ده. ګورئ چې کله د انسان دا شهوت غالب شي په شدت سره د شیطان عبادت شروع کړي، د شیطان پیروي شروع کړي، نو بیا د الله چې کوم د دین هغه روحانیت دی، رڼا ده یا یره ده د آخرت، هغه بیا مخې له راځي نه. حالانکه که چېرته کې یو کس په آخرت باندې ایمان ساتي او د دې په دې خبره باندې یقین دی چې زما اختتام د دې ژوند شته، نو هغه به د چا سره ظلم نه کوي. دا د عقیده آخرت د کمزورۍ سبب دی. یعنی ګوره دا خبره خو موږ ډېر زیاته په شدت سره کوو، بیانو چې کله موږ مړه شو نو زموږ نه به پیانې تپوس د مونځ په باره کې کېږي، خو دا خبره څوک هم نه بیانوي چې د الله بنده دا خو صرف په حقوق الله کې به ستا نه د مونځ په باره کې تپوس کېږي، په حقوق العباد کې خو به ستا نه پیانې تپوس د وینې په باره کې کېږي چې تا وینه ولې توی کړې، د دماغ په باره کې به ستا اول ما یقضا، اولنۍ هغه پوښتنه چې ستا نه به کېږي د آخرت په ورځ د حشر په میدان کې، هغه به د وینې په باره کې کېږي. دا روایت مونږ ډیر نور د خلکو ایگزیکټلی مونږ فضیلت پسند شوي یو کنه، بالکل مونږ روایت پسند شوي یو، مونږ په عمره باندې ځان بخو، مونږ په حج باندې ځان بخو، زه حرام یو کما، زه وینې تویوم، حج لاړ شم. اوس د پېښور ډېر اجرتیان دي عمرو ته لاړ شي، بس وایي بس زړه خلکو نه هغه جرمونه هیر شي، خلکو نه هغه جرمونه هیر شي. حالانکه دا په دې سیز باندې ځان کلیر کول پکار دي چې د الله انصاف ډېر عظیم انصاف، مونږ خو ډېره دوکه نشو ورکولی. ایگزیکټلی چې ته په حقوق العباد کې کوتاهي وکړې، هغه ستا په حج عمره باندې په یو سیز په یو صورت کې نه کېږي. بهترین حقوق العباد ته به د حقوق العباد تقاضې بیا پوره کړې، دغه به حقوق به واپسي کړې، کمپنسیشن به پوره کړې. ایگزیکټلی کمپنسیشن به کړې، نو بیا به ستا ته به بری ذمه کېږي، لکه مطلب پلاټ ته قبضه کړې را پلاټ د قبضه به ختمه بیا ونه لاړ شي. ایگزیکټلی دا یو عام دنیاوي هم اصول له او دا الهي اصول له، کمپنسیشن به کړې نو بیا به تاته نجات میلاویږي. تر دې پورې اسلام خو دا کرایټیریا دومره سټریک ساتلې ده چې یو کس د الله د رضا لپاره د الله په لار کې ځان ووژني، شهید شو، یغفر للشهید کل شیء الا الدین، شهید ته هر څیز بخښل کېږي خو بنده حق ته نه معاف کېږي. حقوق العباد خبره شهید چې دا وګوره کنه هغه د تقوا پیک دی یو قسم سره، چې ځان خپل ځان د الله د رضا لپاره قرباني کول، دا یو حد درجه ده، عظیم کار دی. خو هغه هم چې د انسانیت په حق کې کوتاهي کوي نو الله ورته چې دا درته نشته معافي. نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه مخې له پرته ده خو جنازه پې نه کوي. بهترین دا څومره غټ وارننګ دی د انسانیت ده، د مسلمانیت ده، د امت ده چې په هغې باندې حقوق العباد پروت دی. یو خاموش سبق یې پرېښود. ایگزیکټلی مسلمان ته یو میسج پاس شو د رسول الله وسلم د دې عمل په ذریعې سره چې جنازې نبی علیه السلام نه کوله، چې حق پې پروت دی او چې پیغمبر د چا جنازه نه کوي. ایگزیکټلی نو دا هغه څیزونه دي چې دا زمونږ په رویو کې دا راشي، نو دا موږ به تقوادار هم شو، موږ به مسلمانان هم شو او موږ به مؤمنان هم شو. او که چېرته کې دا په دې انداز سره زموږ په ژوند کې رانغله نو موږ به مزګزار یو، مونږ به عمرو حجونو ولا الحاج به هم رانه جوړ شي، مونږ به خیراتونو باندې هم، مونږ به مخیر حضرات کې هم زمونږ نمونه وي چې دا ډېر مخیر حضرات دي. خو دا بیا د اسلام اصل مزاج مونږ نه پېژندلی، په دې باندې نجات نه میلاویږي. دا زه ډېر زیات په معذرت سره وایم. ځان آزاد ګڼو او د یو عظیم هستی شتون چې هغه مونږ ته ګوري، دا مونږ بالکل هېر کړی چې هغه رب مونږ ته ګوري، آخرت ته به ور مخامخ کېږم، هغه ته به زه وړاندې کېږم، نو ته دې حالات وي څه بدلون درته په نظر کې راځي؟
نو که مونږ سوچ وکړو کنه نو د مسلمان بنیادی هغه عقایدو کې چې کوم دي نو د هغه د آخرت عقیده ده چې د حساب کتاب عقیده ده ایمان بالآخره چې د مرګ نه پس یو ژوند را روان دی او په هغې کې به مونږ سره د ذرې حساب کتاب کیږي د ذرې حساب به کیږي ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره که د ذرې برابر د نیک عمل دی وکړو نو هغه به هم عمومي هغه به هم در سره کاونټ کیږي او که د ذرې برابر بد عمل دی وکړو نو د هغې نه د عذاب نه د هغې نه به بچ کیدی نشي نو که دا تصور د مسلمان وي نو دی به ولې بل بیا وجدي دی به مدر پدر آزاد معاشره کې به بیا خو دی څنګه به وخت تېروي بیا به د تصور څنګه دغسې راشي بیا خو به ګوره اصل کې چې هغه کم روایت کې راځي چې مسلمان دپاره د دنیا چې کم دی نو دا به مثال د جیلخانې دی نو جیلخانه کې اصل کې وجه سي په هغې کې د یو قانون د لاندې به ته ژوند تېری د ستا خپل واک اختیار په هغې کې شته دی نه نو دغه رنګ په دې مسلمان باندې چې کوم څه فرایض دي د ده څه ډیوټیانې دي نو چې دی دغه ډیوټیانې پوره کوي نو هغه به دی به یعنی مطلب دا چې اکاونټیبل دی نو او دی به بیا د مطلب دا چې داسې ژوند تېری چې هغه به انتهایي د یو احساس تصور به دته وي په ذهن کې دی به داسې نه وي چې بس دی به څه یې زړه غواړي نو هغه به کوي لکه څنګه چې ما ویلي چې قرآن آیت دی چې د خپل نفس نه الہ جوړ کړی دی نو دی به دغسې نه کوي نو چې کله تصور دغه راشي نو بیا به دی په خپله دا چې تاسو کوم وی چې زمونږ پښتنو خصوصا لکه ډېر ارڅه بس دغه ګڼلي چې بس ما سره نه کېږي داسې ښکاري نو د دې غټه وجه دا ده چې د آخرت کومه عقیده ده بنیادي طور د انسان ذهن ته که په آخرت عقیده شو نو دی به غلا وکړي د خو خیال دی کنه چې ما سره به حساب کتاب کېږي نو چې غلا وکړي نو د دې غلا به دنه تپوس نه کېږي او د دام ویل پکار دی چې د الله د پکړ نه څوک نشي خلاصولی ان بطش ربک لشدید د الله نیول خو ډېر سخت دي د هغې نه کوم ځای خلاصېدل شته دي که نه او د ذرې حساب کتاب چې کله کېږي نو چې ته قتل وکړي نو تا سره به د هغې حساب نه کېږي چې ته پردې پلاټ باندې قبضه وکړې حساب به نه کېږي او بیا ماینر ته راشې زموږ په دې دغه کې چې ته د کور مخې ته یا په سړک باندې هر چا چې دی نو یو بریکر جوړ کړی دی بالفرض ګن غورځوي ګوره د قتل هغه تصور هم د مسلمان په ذهن کې نشته دی او اماتة الاذى عن الطریق څنګه چې دوی بیان کړل نو هغه تصور هم نشته دی د کور مخې ته او د ځای مخې ته دونه غټ بریکر یې جوړ کړی دی چې ګاډې پې د پاسه اوړي نو هغه کوم مریض چې پکې وي د هغه حالت داسې شي چې هغه ډېر ګډوډ شي دغه رنګ په مختلفو څیزونو کې وګورئ مونږ نو هغه د اسلام کوم روح چې دی هغه مونږ پرېښی دی او زمونږ په ذهن کې دا شته دی چې مرګ راتلو والا دی مرګ رانیر دی چې مرګ دی که مرګ چا خپله مسله وګڼله بهترین که مرګ چا خپله مسله وګڼله نو دی به ولې داسې کار کوي چې هغه به د عذاب سبب جوړېږي مرګ خپله مسله جوړول پکار دی دا ضروري ده چې مرګ تا وګڼه چې مرګ شته دی دا ستا یو مسله ده او تا ته به راځي ده او دا روان دی او د مرګ نه پس ختمېدل نشته دی ما سره حساب کتاب ګوره دا به د دې انسان خوش قسمتي وه که دی مړ شوی وي او دی ختم شوی وي د سره وروسته حساب کتاب نه وه داسې نه ده د ذرې حساب کتاب به کېږي او دغه حساب کتاب د دنیا چې ده نو دا دارالامتحان دی که نه او دا الله پاک ګوري چې په تاسو کې څوک ښه عمل کوي دی نه دی ویلي چې څوک ډېر عمل کوي او زمونږ مسلمانان چې کوم دی نو عملونه ډېر کوي خو ښه عمل نه کوي د ریا عمل کوي نوافلو ته چې انخلي نو ته به وایې چې خدای پاکه چې دا سړی څونه نیمه ګنټه خو شوه چې دی لګیا دی په نفلونو باندې شروع کړې ده د فرایضو نه علاوه او چې د جومات نه څنګه خپه روکاږي اللهم انی اسألک من فضلک یا ویلي او یا نه ویلي او بار ته روځي نو په پردې حق باندې به شروع کړي چې بار روځي نو چې ټماټر خرڅوي نسخه به درکوي چې فروټ خرڅوي نسخه به درکوي که دې خوا راشي نو پردې حق به دې خوري او دغه رنګ چې څومره دغه کارونه دي یعنی د دین سره متعلقه کارونه دي هغه به دې اختیاري نه د هغې به الټه دی روان وي نو ځکه ټیک ډېر بهترین ګرانو کتونکو تاسو کتل مولانا عبدالمجید صاحب ډېر زیات ښکلی او جوور بحث پې وکړو چې مونږ کې احساس نشته مونږ د سی سی ټي وي کیمرې نه یېرېږو مونږ یو مارکیټ ته لاړ شو هلته فرض کا غلا کوو
الله دې نه کړي. نو که مونږ ورته لاس کو بره کیمره لګېدلي نو مونږ هغه اخوا کو ځکه چې انسانانو ته به شرمېږم. نو هغه لوی ورځ را روانه ده، هغه آخرت را روان دی، حشر را روان دی، قبر را روان دی. نو د هغه خدای نه مونږ نه یېرېږو، پکار ده چې مونږ د هغه نه ویېرېږو. مونږ د دې تماچو سره د تماشو سره او د انسان د وژنې سړي سره مونږ مینه نه کوو. د بده مرغه چې مونږ داسې قسم عملونه کوو نو خلک په مونږ باندې نیوکه کوي. نو په دې لړ کې په دې دور کې زه وایم چې د عالمانو، د پروفیسرانو، د پوهانو خلکو ذمهداري ډېر زیاته سیوا شوه چې هغوی د شعور سترګې کلو کې او د قام د ایجوکیټ کېږي. نه دا قام زمونږ لاس نه بالکل روان دی. راځو به اوس مفتي صاحب لا مزید. مفتي صاحب تاسو خو ډېر زیات جوور بحث وکړو د فرد په تقوا باندې چې فرد له پکار دي چې هغه تقوا اختیار کړي. په قرآن مجید کې دغه انفرادي احکامات شته. بعضې هغه احکامات دي چې هغه ریاست ته دي، سلطنت ته دي، حکمران ته دي، مشر ته دي. نو د ریاست تقوا څه ته ویلی شي؟ بالکل همدا شانتې ده. اسلام چې کوم د تقوا دا مفهوم مونږ ته بیان کړی دی هغه تر انفرادي ژوند پورې محدود مفهوم نه دی. دا تقوا به انسان د انفرادي ژوند نه واخله تر ریاستي ژوند پورې اختیاروي. نو بیا به دا معاشرت اسلامي معاشرت هم ګرځي او دلته کې بیا د حقوقو پامالي هم نه کیږي. لکه څنګه یو انسان په انفرادي طور باندې تقوا اختیارولو ته پابند دی همدغه شانتې یو ریاست هم تقوا. اوس به ریاست تقوا څنګه اختیاري؟ د ریاست تقوا عدل و انصاف دی. د ریاست تقوا د میرټ بحالي ده. د ریاست تقوا په رعایه باندې رحم او شفقت دی. او د ریاست تقوا د مسؤلیت احساس دی چې کوم د مسؤلیت احساس اسلام د نبی علیہ السلام په ذریعه ښودلی دی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار په تاسو کې هر یو حکمران دا مسؤول دی، اکاؤنټیبل دی. هر یو حکمران اکاؤنټیبل دی او د دې حکمران نه به تپوس کیږي د دې رعایا په باره کې، د دې سټیزنز په باره کې او د دې باشندگانو په باره کې. دا ریاستي تقوا ده. او که چېرته کې دا تقوا اختیار کړی شي بیا د داسې حکمران دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان د خوشخبري بیان کړې ده د حضرت ابو هریره رضی الله عنه د یو روایت په ذریعه سره چې هغه خوشخبري یا هغه مقام ډېرو کمو کسانو ته میلاویږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. اوه قسمه خلک دا شانتي دي چې هغې ته به د قیامت په ورځ د الله د عرش سوری میلاویږي. په دې ورځ باندې به سوری سره وینه. په هغې کې الامام العادل، کمال هغه امام، هغه حکمران چې هغه تقوادار وي. هغې د خپل طرز حکمرانی د ذاتی اسایش دپاره، د عیاشۍ دپاره، د خپل کمفرټ زون د بحالۍ دپاره نه وي ساتلی. د انسانیت د خدمت دپاره دا حکمرانی اختیار کړي او د انسانیت او د انسانیت یې د الله کومبه کنسیډر کړي وي چې دا د الله روایت کې هم دي که نه دا عیال د الله دی. نو بیا چې په دې انداز سره یو حکمران یو ریاست تقوا اختیار کړي بیا دې پر اسلام ډېر خوشخبری بیان کړي دي. او که چېرته د دې نه هټ کر بیان شوه نو بیا دا شانتې حکمران د اسلام په نظر کې ډېر سخت اکاؤنټیبل هم دی او د دې سره حساب او احتساب هم ډېر شدید انداز والا دی. ایگزیکټلی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بحیثیت حکمران د هغوی تقوا وګورئ. د هغوی په ریاست کې د تقوا هغه اثر څومره غالب و د ریاست تقوا. هغه وایي که د فرات په غاړه باندې یو سپی هم د تندې نه مړ شي نو زه اکاؤنټیبل یم. زه بحیثیت حکمران بحیثیت ریاست ځان مجرم بیا کنسیډر کوم. دومره احساس د هغوی په حکمرانۍ کې نه مسلمان د ظلم او ستم ښکارو نه پکې غیر مسلم او یو غیر مسلم په بد حال کې روان دی، په عاجزۍ کې او بره حال او تپوس یې وکړو چې دا ولې دا څوک دی. نو یو ورته وویل چې دا فلانکې مجوسي دی یا فلانکې غیر مسلمه دی، دې نه مونږ جزیه اخیستله، ټیکس به اخیستلو، اوس بس د اخرنۍ هغې کار روزګار نشي کولی. عمر فاروق د سټیټ تقوا ته وګوره چې هغې لپاره د بیت المال نه وظیفه مقرره کړله چې صحتمندو فایدې مونږ ته وه. نو چې اوس بیمار شو نو په سټیټ باندې خو بوج نه دی که نه، سټیټ د دې ذمهداري اخلي. نو دا هغه حکمرانۍ هغه طرز تقوا دی. الله دې وکړي چې دا تقوا د دې دور حکمران کې هم راشي او دا بیا بهترین عبادت دی، بیا بهترینه تقوا ده. او دا شان د تقوا ده چې د رعایا په عباداتو کې او په نیکیانو کې حکمران ته بیا نیکي میلاویږي. او که چېرته کې ریاست
او حکمران د دې انداز والا تقوا اختیار کی نو یقینا حکمران اکاؤنټیبل دی. مولانا صاحب تاسو په دې کې څه شاملوي ځکه چې حکمران طبقه څنګه چې فرد مونږ په هغه په تقوا خبره وکړه چې هغه مطلب دا چې په پردي پلاټ باندې قبضه کوي یا خور له حق نه ورکوي وغیره دغسې ریاست له تقوا اختیارول پکار دي. بالکل دی کې خو اړه څه شک نشته دی او څنګه چې دوی وي د ریاست تر ټولو نه بهترینه تقوا عدل و انصاف دی. جی نو عدل و انصاف چې په کومه معاشره کې نه وي نو هغه بیا مړه معاشره وي. په هغې کې خو بیا د ژوند تصور ګران شي ځکه چې انصاف چاته نه میلاویږي نو هغه به په خپله ټوپک رالي. جی جی په ریاستي طور باندې انصاف نه میلاویږي نو چې په خپله ټوپک راوالي او ته په خپله چې دی نو خپل بدل په خپله اخلي نو معاشره کې به جنګ جګړه دښمني او دا څیزونه به راځي. که چېرې د ریاست په سطح باندې انصاف کیږي نو دغه څیزونه به بیا نه وي ځکه چې دا یو کس به خو دا تصور که ما سره بې انصافي شوه نو ما سره به انصاف کېږي ما به چې کوم دی نو ریاست به زما تپوس کوي. په لارې باندې موبایل له خلکو نه اخیستې کېږي سنیچنګ کېږي او دا اوس رمضان را روان دی. رمضان کې تصور د تقوا پکار دی په رمضان کې تصور د غلاګانو شروع شي په مسلمان کې. نو مسلمان چې تاسو څنګه هغه وختي ووایي چې دا څیز ډېر کم ګڼلی دی او دی ځان آزاد ګڼي نو دې روژه په ده را روانه ده او دی پکار دی چې په الله ځان وبخي دی الټه په ځان د عذاب مستحق کوي په زور باندې چې توس په رمضان کې د خلکو نه موبایل سنیچنګ کې مړي کې په رمضان کې ښه بله دا ده لکه تاسو وګورئ عام سړی نو چې دا تصور به د ده ذهن ته ځکه راځي چې هلته کې د ریاستي سطح باندې چې دی نو د انصاف فقدان وي. نو چې په ریاستي سطح باندې فقدان نه وي انصاف کیږي نو د هغې به نتیجه دا وي چې یعنی مطلب دا دی چې خلکو کې به امن وي په معاشره کې به امن وي سکون وي. دا د ریاست په سطح باندې دا ډېر زیات ضروري دی. حسیس مفتی صاحب په قام کې د بدلون اثرات درته ښکاري؟ یقینا ناامیدي خو د اسلام مزاج نه دی. موږ پر امید یو او په دې تمې سره دا امید هم غالب دی چې د دې قوم کم مصلحین دي کم مذهبي طبقه ده یا حکمران طبقه ده خپلې ذمهدارۍ که پوره کړې شولې او احساس ذمهداري هر وخت مد نظر وساتلی شي نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا پښتون قام به هم خوشحال وي او دا به د امن او د سکون سره ژوند تیروي. الله دې وکړي چې هر یو فرد ته هر ادارې ته دا احساس ذمهداري نصیب شي. ټیک شو. تاسو ته د بدلون اثرات ښکاري؟ د بدلون اثرات خو به په مونږ کې اله راځي چې مونږ کې خودپسندي ختمه شي او مونږ خود احتسابي راشي او خودپسندي ختمه شي. مطلب دا چې صرف مونږ خپل ځان ته سوچ کوو اجتماعي سوچ نشته دی. که اجتماعي سوچ په مونږ کې کلم راغی نو بدلون به په حق وخت کې پیدا کېږي. ټیک شو. دا او چې کوم زمونږ مطلب دا دی چې خلک ته پوهان دي دا وایي موزي موارد جوړېږي سکول کالج یونیورسټي ټول احساس معاشره چې په معاشره کې بدلون راځي نو د هغې چې کوم مین فګر دی صاحب علم افراد د هغوی خو کلیدي رول دی. هغه به حکمران طبقې ته هم د هغې غلطۍ او د هغې نیکۍ د هغې پوزیټیو سایډس او نیګیټیو هغه به ورته هایلایټ کوي. نو که چېرته کې پوهان هم د مصلحت ښکار شي په دې ټایم کې چې څنګه ښکار شوي دي خرابیان ښه په عروج سره دي خو زموږ پوهان د مصلحت ښکار شوي دي نو د خرابۍ جړ له مضبوطیږي کمیږي نه بیا. ټیک. ستاسو هم یو جهان مننه مولانا صاحب مفتی صاحب ستاسو هم یو جهان مننه الله مو راته ښه او آباد لره. ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سر ته رسېږي. تاسو کتل زما خو دا پروګرام ډېر زیات خوښ شو. زه به تاسو سره خواست کوم چې دا پروګرام تاسو خپل ملګرو سره هم شریک کړئ خاندان ورسره هم شریک کړئ ځکه چې په دې کې موږ هغه مهمې خبرې وکړې په ایمان بالآخره باندې هم خبرې وکړې د خدای راته ګوري په دې باندې هم خبرې وکړې. مسلمان نن سبا پښتون مسلمان هغه د دې نه بالکل عاري دی هغه سره دا هېڅ احساس نشته او په قرآن باندې موږ خبره وکړو. مفتی صاحب د ریاست د تقوا خبره وکړه چې د ریاست کار څه دی د خلکو د مال د جان او د ابرو خیال ساتل. ریاست ته هم دا ویلي شوي دي او فرد ته هم دا ویلي شوي دي. الله دې وکړي چې دا پروګرام د خیر ذریعه وګرځي. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين.